نور چې څنګه عام مونځ کیږي دقسې د اختر مونځ کیږي، خو دومره پورې خبره ده چې د اختر په مونځ کې شپږ زیاتی تکبیرات دي. شپږ زیاتی تکبیرات په داسې طریقې سره به ادا کیږي چې کله امام صاحب تکبیر تحریمه ووایي، مونځ شروع کړي، د هغې نه بعد ثنا ووایي، نو د ثنا نه بعد به په اولني رکعت کې 3 زائد تکبیرات کیږي. په دې کې به امام صاحب هم او مقتدي هم لاسونه اوچتۍ غوږونو پورې، او د هغې نه بعد به لاسونه بیا لاندې ځوړندی په اولني تکبیر کې هم، په دویم تکبیر کې هم. په دریم تکبیر کې به چې کله امام او مقتدي لاسونه غوږونو ته اوچت کړي، نو بیا به یې لاندې نه ځوړندی، بلکې د نوم د لاندې به کیدي چې څنګه عامه معمول ده او طریقه ده. او د هغې نه بعد به قرائت امام صاحب وکړي، سوره فاتحه، سوره فاتحې نه بعد سورت، او بیا به رکوع ته لاړ شي. عام چې څنګه رکعت ادا کیږي دغسې به ادا شي. بیا دویم رکعت ته چې کله امام صاحب راپاسي، نو په اول کې به په بلند آواز سره قرائت شروع کی، سوره فاتحه، سوره فاتحې نه بعد سورت، او د سورت نه بعد به بیا په دې دویم رکعت کې 3 تکبیرات وایي، دغه زائد تکبیرات. غوږونو ته به لاسونه اوچتۍ، او په دې 3 واڼو کې به دیو مقتدي هم او امام صاحب هم لاسونه لاندې ځوړندی، او بیا چې عام څنګه مونځ ادا کیږي په دغه طریقې سره به دا خپل مونځ دا ادا کی. اوس دا خبره ده چې که چېرې یو مقتدي داسې وخت کې حاضر شو چې امام اولنی رکعت دا کړی دی، نو دی به دا خپل مونځ بیا څنګه راګرځوي؟ نو د دې دپاره د شریعت مسله دا ده چې کله امام سلام وګرځي او د مقتدي د امام سره چونکې یو رکعت کړی دی، نو دا مقتدي به ودرېږي بیا، او دی به اول چې څنګه امام په دویم رکعت کې کار کړی قرائت به وکړي، او د قرائت نه بعد به سوره فاتحه او سوره فاتحې نه بعد سورت، او د سورت نه بعد به 3 زائد تکبیرات ادا کړي، او خپل مونځ به چې کوم دی نو په دغې طریقې سره دا پوره کړي. او دا طریقه هم د دې دپاره بعض علما کرامو جایز لیکلې ده چې اول دی ودرېږي، اوله کې دی قرائت ونه کړي، بلکې زائد دغه تکبیرات 3 ادا کړي، او د هغې نه بعد سوره فاتحه ووایي، سوره فاتحې نه بعد سورت ورسره یو ځای کړي، او د هغې نه بعد عام چې څنګه مونځ ادا کېږي خپل مونځ دا سر ته ورسوي. د دې سره سره یوه مسله بله ډېره اهمه ده، نو په دې مسله باندې ګوره ځان پوهه کوي چې که چېرې د مقتدي لیټ راغلی دی او امام تکبیرات ادا کړي دي، نو که په قیام باندې دی امام صاحب، اگر چې د قرائت شروع کړی دی امام صاحب، نو دا مقتدي به دغه 3 زائد تکبیرات په قیام کې ادا کی، لاسونه به اوچت کی، بیا به لاندې ځوړند کی، بیا به اوچت کی، بیا به لاندې ځوړند کی، او بیا به چې کوم دی نو د امام سره په دقه قیام کې چې هغه قرائت شروع کړی دی دی به ورسره شریک شي. که چېرې د امام رکوع ته تللی دی، نو دا مقتدي به وګوري که چېرې رکوع دا را لاندې کولی شي، د امام سره رکوع کې شرکت کولی شي، نو دی به بیا په ولاړه باندې دغه خپل 3 زائد تکبیرات دا ادا کی، لاسونه به پکې باقاعده اوچتۍ، اگر چې امام په رکوع کې دی، خو دی به دا داسې ادا کی. که چېرې دی وایي چې نه زه امام نشم را لاندې کولی، زما نه دا رکوع ځي، او چې رکوع لاړه رکعت لاړ، نو دی به بیا د امام سره فورا رکوع ته ځي د تکبیر تحریمې نه بعد، او په دغه رکوع کې به د امام چې سبحان ربی العظیم وایي، مقتدي سبحان ربی العظیم وایي، نو دا چې کوم تکبیرات چې شو دي دا مقتدي به په هغې کې سبحان ربی العظیم نه وایي، بلکې دغه تکبیرات دا به ادا کړي، خو غوږونو ته به پکې لاسونه په رکوع کې دا نه اوچتئ، او که وخت میلاو شو نو بیا د هغې نه بعد دی سبحان ربی العظیم چې کم عام د رکوع تسبیحات دي هغه دی پکې ادا کړي، د مونځ به دا ادا شي. که چېرې د چا نه 2 رکعتونه شوي وو، نو ما چې اوله کې کومه مسله ذکر کړله چې امام څنګه مونځ کوي، په دقه طریقه باندې به دا خپل چې کوم دی نو 2 رکعتونه دا ادا کړي، د امام سره به صرف سلام وګرځئ، په آخري قاعده کې دی شریک شوی دی، لهذا دی به ودرېږي، او دغه خپل مونځ به چې امام څنګه مونځ ادا کوي په دغه طریقې سره به خپل مونځ دا ادا کیږي.